السلام علیکم. زه یم جمیل خان د خوشحال خان خټک یونیورسټۍ طالب علم اور یو چې کوم سماجي کارکن و او یو قوم پرست تنظیمونو سره هم د دوی تعلق و. طالب علم بابر عدیل دغه په قتل کیس کې یو ډیر غټ پیشرفت شوی دی. د ډي پی او کرک عمران خان په دې سلسله کې یو پریس کانفرنس کړی دی. دغه وینا مطابق کله چې دا قتل وشو نو په دې سلسله کې په مجموعي توګه باندې اته ټیمونه جوړ کړلی شو چې د کرک په مختلف علاقو کې هغوی خپلې کاروایانې شروع کړلې. په دې سلسله کې دوه کسان پرون پولیس گرفتاره کړي دي او یو زخمی حالات کې هم و چې د هغوی نومونه دي یو محمد یو مجاهد. د دوی مطابق یو ملزم په دې کې د فایرنګ په دوران کې د پولیس سره چې کومه تبادله شوې وه په هغې کې مړ هم دی، خو چې کوم بیان د زخمی طالب ملزم د طرفه راغلی دی نو هغوی مطابق بالکل دغه واقعه دوی تسلیم کړې ده چې بابر عدیل باندې دوی فایرنګ کړی او د هغې د وجې بیا دغه مرګ واقع شو. خو د پولیس مطابق په دې سلسله کې د هغوی موټر سایکل هم برآمد شوی دی او په مجموعي توګه باندې په دې کې چې کومه ګرفتار شوي کسان دي نو لس کم سل کسانو او تقریبا 120 یعنی 127 موټر سایکل برآمد شوي هم دي. نورو ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې شروع دي او د ملزمانو تعلق د کورم او د نورو د کرک د مختلفو علاقو سره دی. د پولیس مطابق څنګه چې تفتیش نور هم مکمل شي واقعا به ستاسو مخامخ نور هم کولو شي او پیشرفت په پولیس وقتاً فوقتاً عوامو سره شیر کوي. مننه.